بسم الله الرحمن الرحیم. زما ټولو پښتنو او خصوصا زما رسوات غیرتمنو پښتنو السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته پته را چې کم مشکل وخت په دې وخت کې په ټوله دنیا کې او په پاکستان کې راغلی دی، نو د هغې سره زمونږ ټول کاروباري طبقه، بیا زمونږ مزدور، محنت کش، ټول خلک متاثر شوي دي. نن زه تاسو ته را پیغام ځکه در کوم چې 3 خبرې موږ تاسو سره کړې وې. اول چې کم خلک متاثر شوي دي، نو زموږ ترجیح څه پکار ده؟ زموږ ترجیح دا پکار ده چې کم زموږ محنت کش طبقه وه چې چا کاروبار او خپل بچو له به د 2 روټۍ د ورځې به خپل محنت کوه، کور ته به وړه، هغه متاثر شوي دي. نو اول د هغو لپاره څه پروګرام راوستل د ریاست ذمواري ده او ستاسو حق دی. تاسو وکتله چې په اول پیر په پاکستان په تاریخ کې چې موږ 8171 یو نمبر تاسو له درکړی و، او هغه نمبر به د 19 اپریل پورې کار کوي چې کم خلک پاتې دي هغه ورته اوس هم اپلای کولی شي. د دې مطلب څه چې په شفافیت باندې بغیر یا سیاسي اثر رسوخی، پارټي بازی پکې نه، په میرټ باندې او د خلکو د حیا، عزت او د پرده پوشۍ هم خیال وساتلی شي. په دې باندې تاسو نن ګورئ چې په ټول پاکستان کې تقریبا 2.5-3 میلیونه خلکو ته 12,000 روپۍ د ریاست پاکستان نه کم چې تاسو حق دی هغه میلاو شوی. د هغې نه بعد زه خپل ټول سوات خلکو ته او پښتنو ته دا خبره هم کوم چې انشاءالله د صوبایي حکومت په هم دا کوشش وي، او صوبایي حکومت وزیر اعظم دا خبره کړې ده چې کم خلک د دې نه پاتې شي، نو د احساس په پروګرام کې موږ څونه زیات خلک رجسټر کولی شو، نو صوبایي حکومت په هغې کې خپله حصه هم اچوي، ځکه چې خلک ډېر زیات متاثره شوي دي. نو یو خو دا خبره شوه. یو کمپلینټ راځي زمونږ کم چې مسافرونه دي او چا چې یا بهر ملک ته سفر کړی و، خو د هغه سره پاسپورټ و، نو وایي چې ستا سره پاسپورټ دی، تا بهر ملک ته سفر کړی دی، نو ته په دې پروګرام کې نشي رجسټر کېدی. دا خبره ما په خپله باندې د احساس پروګرام ورسره چوته کړې ده، زموږ کابینټ کې ډسکس شوي ده، پرایم منسټر صاحب په دې باندې احکامات ورکړي دي چې زموږ پښتنو علاقو که مونږ خبرې وکړو، زیاتر خلک داسې دي چې څوک خپل د چا نه قرضه والي او د عمرې په ویزه باندې تللی دی او هلته خپله مزدوري وغیره کوله او واپس راغلی دی، واپس را لیږلی شوی دی، نو هغه خو دلته څه کاروبار خو نه و، نو هغه ولې د دې نه پروګرام نه پاتې کړی شي. دا خبره بالکل ډسکس شوي ده، او ورونو زه تاسو ته دا وایم چې انشاءالله چې کوم مخکې د احساس پروګرامونه روان دي په هغې کې به دا خلک کنسیډر کېږي. د هغې نه بعد دویمه غټه مسله چې وه زموږ مسافرونو په ټوله دنیا کې، زه تاسو ته یو وار بیا ووایم چې دا ګلوبل کرایسیس دی. په ټوله دنیا کې معیشت چې کوم ګلوبل اکانومیز وي اکولیپس وي، کم هیلث سیسټم چې د دنیا بیسټ هیلث سیسټم وي، هغه ټول خلک چې کم دي د هغو هیلث سیسټم هم ناکامه شو. امریکې غونته کې ملک او ډیولپ کنټریز چې کم دي د دې مقابله ونه کړی شوه. نو ظاهره خبره زموږ چې کوم مسافرونو خصوصا په سعودي عرب کې، په اماراتو کې، هغه ډېر متاثره شو. څنګه متاثره شو چې هغه به هلته لاک ډاون دی، پوره کرفیو لګېدلې ده، نو چې چا به خپل گاډی هلته چلوو، څه نه څه پیسې به یې کفیل ته د ورځې ورکولې، څه به یې ځان ته پاتې کولې، خپل راشن به یې پې اخیستو، د 2 روټۍ به یې پې اخیسته، او څه به یې بچو ته رالېږله. نو د هغو هر څه متاثره شوي دي. ما تاسو ته یو نمبر درکړی و، هغه نمبر چې کوم دی هغه اوس هم کار کوي. زه تاسو دا ووایم چې د ډېر خلکو په هغې باندې الله تعالی شکر دی چې امداد هم وشو، خو چې کم خلک پاتې دي او نن هم ضرورت محسوسوي، نو ظاهره خبر ده زموږ یو غریب ملک دی، 24,000 ارب نه زیاته په موږ باندې قرضه ده، دونه وسایل نشته. خو ما په خپله باندې د خپل سفارتخانې سره، د اوورسیز منسټري سره، زلفي بخاري سره، د هغه خلکو سره ما رابطه کړې ده، او زموږ کوشش دا دی چې څونه خلک هم رابطه کوي، نو په 2مه ورځ باندې موږ هغو ته خپله رسایي وکړو. یو کوشش دی، نیت صفا دی، الله تعالی دې موږ ته اساني پیدا کړي. نو زه نن مسافر وروڼو ته 2 نورې خبرې کوم. یو دا چې کم کسانو د په یو ای کې په اماراتو کې په دې کې د روزګار نوکریانې ختمې کړی شوي دي او د جاب نه وباسلی شوي دي، ځکه چې په ټوله دنیا معیشتي تباه شوې، نو که هغو پاکستان ته 2.5 زیات خلک دی چې پاکستان ته واپس راتلل غواړي. کم کسان چې راتلل غواړي او زر راتلل غواړي، هغو ته مشکلات دي. نو هغه نمبر چې کم ما تاسو درکړی و، په هغې اوورسیز دپاره چې کم ما ورکړی، په هغې باندې تاسو خپل ډیټیلز راولېږئ. ما د اوورسیز منسټرۍ سره خبره کړې ده، انشاءالله چې مونږ به زر تر زر ستاسو د واپس راوستو څه نه څه انتظام کوو. د دې نه علاوه چې کم نور خلک پاکستان ته واپس راتلل غواړي، تقریبا 30,000 نه تعداد زیات دی. نو اول ترجیح به دی چې کم کسانو روزګار ختم شوی دی هغه خلک راشي، د هغې نه بعد نور چې کم زمونږ وروڼه دي، مسافر وروڼه دي، هغو لپاره اساني پیدا کړو. دلته زه یو بله خبره خپل مسافر ته هم کوم چې ما تاسو ته کم نمبر درکړی و، اول ما چې کم امداد دی یا راشن دی هغو په مجبورۍ کې دي، سخته کې دي، تکلیف دی، د هغې لپاره. نو په هغې کې د هغې
هغې نه علاوه نور ډېر زیاتې ایشوز ما ته هم خلکو راولېږلې. زما ورونو که تاسو چې کم زیات ضرورتمند په دې ټایم کې خلک دي هغه خلک فوکس شي نو مونږ دپاره مو اسانه شي چې زر تر زر هغه خلکو ته ورسو. نور اوورال چې کوم ایشوز دي په هغې باندې بالکل مونږ فوکس یو. او تاسو ګورئ چې د ملک په تاریخ کې اول ځل د مسافرو چا تپوس په دې هکله هم وکړو ځکه جنګونه هم شوي دي. کم خلکو زه ویډیوز ګورم هغه وایي چې دلته جنګونه هم راغلي دي خو ځکه حکومتونو زموږ تپوس نه کړی. دا اوله داسې موقع ده چې حکومت تپوس کوي خلک تپوس کوي دا زموږ فرض جوړېږي مونږ د خپل خلکو تپوس کوو. درېیمې او بلې ایشو راغلي وه زموږ پښتانه چې کوم په سیند کې وو په لاکړه کې وو په دې علاقو کې وو هغو په کول ماینز کې په ماینز کې مختلف مزدوري به یې کوله محنت به یې کوو د هغو مزدوري ختمه شوه کیمپونو پورې محدود شو. د هغو د امداد دپاره چا څه طریقې کار نه کوو. د الله تعالی لاک لاک شکر دی چې الله تعالی زموږ په نصیب کې دا لیکلي وه. ګورنر سین سره ما رابطه وکړه او زه خپل خلکو تر شنګلې پښتنو ته او سوات پښتنو ته خصوصا وایم ملکڼ والا چې کوم زموږ نور پښتانه دي د دې طرفونو ډېر زیات پښتانه هلته وو. الله تعالی لاک لاک شکر دی د خپل وس مطابق او د ګورنر سین زه شکریا ادا کوم چې هغو ته امداد هم ورسوه. زه په اخر کې د خپل پښتنو سره دوه درې خبرې نورې کوم چې ما تاسو ته په اولني پیغام کې هم ویلو زما او خصوصا زما د سوات غیرتمندو پښتنو مشکل وخت دی مونږ د دې نه زیات مشکل وختونه لیدلی دي. زه تاسو ته دوه درې خبرې کوم د خپل طرفه گزارش درته کوم. یو دا چې کم تاسو ته حکومت پاکستان او عالمي ادارې صحت ته طرفه کم تاسو تجاویز مخې ته کړی شوي دي په دې باندې عمل کوئ ځکه چې کم د دنیا مضبوطی معیشت وي مضبوط هیلث سیسټم هغو د مقابله ونه کړه نو زموږ د ملک تاسو ته حالت معلوم دي چې قرضدار ملک دی دا به د ډېرې کمې پورې څومره مقابله به یې کوي. زموږ د صحت نظام تاسو ته معلوم دی چې موږ د څونه پورې تللی شو څونه وسایل زموږ سره دي او چې هغه ملکونه ونه کړی شي نو موږ به څنګه کوو. موږ به د دې مقابله کوو انشاءالله. موږ به د یو بل سره ملګرتیا کوو تعاون به کوو. موږ په خپله باندې په هغې احتیاطي تدابیر باندې عمل درآمد کوو. ورسره د علماء اسلام چې کوم دي د هغو چې طرفه چې کوم موږ ته هدایت راځي په هغې به عمل کوو. الله تعالی نه به سوال کوو توبه استغفار به کوو چې الله تعالی زموږ مدد وکړي او ښه په نیک نیتي به یو بل سره کوشش کوو. یو بل گزارش ما کړی چې څونه پورې تاسو امداد کېږي د حکومت طرفه کېږي نو موږ خو سکیم داسې راوړو چې په حیا عزت باندې په پرده پوشۍ باندې د چا سفارش پکې نه پارټي بازي پکې نه. او دویم موږ دا گزارش کړو د خپل ایم پی ایس ته هم ایم این ایس ته هم خپل ورکران ته هم نور پارټیان ته هم که څوک امداد هم کوي نو خدای رسول ته وګورئ چې دا خلک چې کم دي مجبور دي نن خدا ډېر غیرتمند خلک دی ډېر عزتداره خلک دی درانه پښتانه خلک دی په دې کې تصویرانو د ویډیوګانو د دې شیزونو نه قلار شي. الله شکر دی چې ډېر خلک په هغې باندې عمل هم کوي خو زه نن بیا خپل خلکو ته دا اپیل کوم چې په دې باندې به تاسو کم از کم چې کم ځان ته پی ټي آی وایي کم چې ځان ته په صحیح معنو کې د عوامي نمایندګان وایي هغو خو په دې باندې خامخا عمل کوي. د خپل سوات خلکو ته یوه بله خبره کوم چې وفاقي حکومت دا سکیم روان دی چې کم ضرورتمند پاتې شو د صوبایي حکومت په ترو باندې به یې کوو. او زما پښتنو دا واورئ که خدای مکه دا معامله څنګه تاسو ته پته ده چې د دې هېڅ پته نه لګي چې 2 میاشتې ځي 3 میاشتې ځي 6 میاشتې ځي د کم حده پورې به ځي داسې نه چې زه خپل خلک یروم خو نه زموږ صحت نظام تاسو مخې ته دی د زموږ د معیشت تاسو ته پته ده خو زه بیا هم د دې باوجود خپل خلکو ته دا وایم چې انشاءالله دا یاد ساتئ چې چاته به ضرورت نه راځي چاته لاس ونیسي د هر طرف وي که د هر ځای نه که د هر مقام نه او که د حکومت طرف وي که د خپل رشتې استعمالولو په توګه باندې که په هر طرف باندې زما پښتنو انشاءالله چې زه به ولاړ یم زه به خپل خلکو لپاره اساني جوړوم. روژه هم روانه ده د دې خبرې موږ ته هم احساس دی په هغې کې به هم انشاءالله موږ خپل خلکو لپاره اساني جوړو او ښه په هغې طریقه باندې وي چې په داسې انداز به ورکړی کېږي او داسې انداز به خلکو ته رسو چې کم از کم په دې باندې دغه تصویرانو او فوټو سیشن والا کار چې کمی دا نه کېږي. په اخره کې زه خپل ټول خلکو ته دا وایم چې د مسافر چې کم دی ما کم نمبر تاسو درکړی دی زما پښتنو زه په خپله باندې روزانه هغه ګورم یو مسله چې کم ده سفارتخانې سره په خپله باندې خبره کوم د یو نمبر او د یو کس اډرس په خپله باندې زه او پی ایف ته ورکوم اوورسیز منسټري ذوالفقاري ته یې ورکوم. زه چې کم په زموږ تبلیغي جماعت والا چې کم ملګري وو په هغې باندې تاسو ته پته لګېدلې چې خلک بهر تلي وو تبلیغ له تلي وو نور جګونو ته تشکیل شوی او هغو واپس راتللو هغو ته ډېر پرابلم جوړ شي وو د هغه خلکو چې کومه کمیټي د سپیکر صاحب جوړه کړې ده په هغې په مسلسل سره موږ په رابطې کې یو. زما چې کم په پنجاب کې زموږ کم د سوات کم کسانو تبلیغ دپاره د الله په لاره کې تلي وو هغو ته مشکلاتو د هغې مال سیکرټري پنجاب سره هم خبره کړې ده وزیر اعلی پنجاب سره هم خبره کړې ده د کمیټې سربراہ سره هم خبره کړې ده موږ په هغې کې هم په رابطه کې یو که دنیا په هر ګوټ کې
په کم ځای کې تاسو ته ښکاري زموږ یو پښتون چې کم دی په تکلیف کې دی، نو انشاءالله چې موږ به هغو ته رسو. زما پښتنو او زما درن عزتداره خلکو، عزتمندو خلکو، زه تاسو ته یو خبره کوم چې مشکل وخت ضرور دی، خو مونږ که فرض که په دې احتیاطي تدابیرو باندې عمل وکړو، د یو بل سره هغه شان باندې ودرېږو. د پښتنو خاص هم یو روایت دی، تاسو ته به یاد شي په کور کلي کې مونږ د ماښام بانګ وویلی شي، په خپل جام ګاونډ کې چې کم ضرورتمند دي د هغو کره لوټۍ لاړې شي. دا خو زمونږ روایت دي، دا خو زمونږ هسې هم کوو، په روټین کې هم کوو، په سخته کې به یې زیات کوو. انشاءالله چې داسې وسایل به مونږ خپل خلکو ته ورکوو چې څونه رانه کېدی شي د هغې نه به زیات کوو. تاجکستان او کرغستان وغیره چې کوم سټوډنټان وغیره رابطه کوي، د هغو په باره کې تاسو ته دا ووایم چې د 30,000 نه زیات صرف د اماراتو د میډلیست له طرفه خلکو رابطه کړي چې وطن ته پاکستان ته واپس راتلل غواړي. هغې مسله کې موږ هم لګیا یو، زه خصوصا لګیا یم. زما عمران خان له طرفه هم دا هدایت دی چې کم زموږ مزدور دیاړیدار او کم محنتکش طبقه ده هغو ته پرایورټي ورکوو. زما ورونو زه تاسو ته یو وار بیا ریکویسټ وکړم چې کوم د احساس پروګرام شروع شوی و دا د زیات ضرورتمندو لپاره و، دا چې کم ډېر زیات افیکټ شوي د خلکو لپاره و. نو انشاءالله چې مخکې کم راځي په هغې کې هم نور خلکو لپاره هم کوو، خو دا چې هغه خلک دي چې بالکل لکه په دې ټایم کې ورسره 2 وخت روټۍ لپاره څه انتظام نه و، نو انشاءالله چې نور به هم راځي. ما یې تاسو ته چې کم دا کم ما خبرې کړې وې 3 په هغې 3 ونو باندې عمل درآمد روان دی. د سیند والا خدای پاک لاک لا شکر دی چې هغو ته موږ ورسېدو. د سعودي عرب والا سره ته امداد رسېدلی دی، څه پاتې دي ډېر پاتې دي، هغو ته به د خپل طرفه کوشش کوو. داسې نو چې تر حکومت څه پلانینګ و، خو موږ خپل یو انیشیټیو شروع کړي د په هغې لګیا یو چې کم سټوډنټان به بهر ملکونو کې هغو ته حق نمبر باندې هغه هم رابطه کوي، هغه هم سره او پی اف سره ورسي منشي سره په رابطه کې د خپل وس مطابق. او زموږ که نور چې کوم احساس پروګرام والا دی حکومت پاکستان له طرفه دی، صوبایي حکومت طرفه دی، د دې نه بعد کوم څوک خلک پاتې شي، زه خپل پښتنو ته وایم چې زه به هر ځای ته ځم، زه به ستاسو لپاره سوال منت کوم. انشاءالله چې زما خلک چې کم دي هغو ته به دا ضرورت نه راځي چې هغو چاته لاس ونیسي. الله تعالی دې ستاسو دغسې په حیا عزت باندې ساتي او الله تعالی دې په موږ باندې سخت اسانه کړي. انشاءالله موږ په شریکه دې مقابله کوو او انشاءالله چې د دې نه موږ راوځو د خیره، نو موږ به په یو ډېر لوی انداز کې او ډېر په ښکلي انداز کې ستاسو مخې ته یو ترقي یافته پاکستان چې کوم دی مخې ته راځي. الله تعالی په موږ ټولو باندې اسانه کړي. شکریه.